حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی څوک چې عاجزي کوي هغه به جنت ته ولاړ سي او که په چا کې لږ هم کبر او لویي وي هغه به جنت ته ولاړ نه سي. نو ای زما عزتمندو ورونو مسلمانانو، باید مو تاسې عاجزي اختیار کو، خپل ځان کې عاجزي راولو، دا لویي دا تکبر دا د خپل ځان څخه وباسو. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای که چا عاجزي کوله هغه به هم په دې دنیا کامیابه وي او هم به په هغه دنیا کامیابه وي، یعنې جنت ته به ولاړ شي. او که په چا کې لږ هم کبر او لویي وي هغه به جنت ته داخل نه شي. انسان چې کله دا دنیا ته راکلی هم د بل چا لاس ته محتاجه و او کله چې د دې دنیا څخه ځي هم د بل چا لاس ته محتاجه ده. کله چې دی دا دنیا ته رالی هم بل چا غسل ورکوي او کله چې دی د دې دنیا څخه رخصت واخلي او پات سي د دې دنیا څخه ولاړ سي هم دی د بل چا لاس ته محتاجه د غسل ورکوي. نو انسانه چې ته هم په دې دنیا ته راتلې هم ته د بل لاس ته محتاجه وې او هم چې په دې دنیا څخه ځې هم د بل چا لاس ته محتاجه، نو بیا دغه لویي دا تکبر دا غرور ولې ته په ځان کې راولې؟ ولې ته یو خپل ځان تر بل ښه بولې، خپل ځان تر بل په نسب کې په حسب کې یعنې معتبره بولې؟